بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم أو كلاته إبراهيم عليه السلام ربي إرب زمان اجعل هذا وغرزي دي وادي لرا بلدا آمنا يوهار أمن والا وارزق أهله أو روزي وركا وسيد كرديتا من الثمرات دميونا من آمن منهم چاچی مان رڑ دینا بالله واليوم الآخر اللہ تعالی فرض رستنے باندی قال فرمائے اللہ تعالی ومن کفر او چاچ کفر کرو فامتعه قلیلا فزبا فیدور قوم دتلگ زمانا ثم ادطره بیا بزو فزبردستی راولم دلرا الى عذاب النار عذاب دور طرفتا وبئس المصير او بد داور زید ورتلو. آیت مبارک کے بیان دے چکل ابراہیم علیہ السلام خپل بیبی ام هاجر او خپل نیازبین معشوم زوی اسماعیل علیہ السلام دواړه په یو داسې وچ میدان کې پرېښودل چې په هغه میدان کې نه آبادي او نه انسانانو او نه اوبه نه شینکي او نه د زندګۍ تېرولو بل سامانو. اور ابراہیم علیہ السلام تا حکم و شیطن واپس روان شا او دا مور او زیدی لیک پریزا. ابراہیم علیہ السلام چه واپس تو او دا کدا ڈیرے دا پاس ادری دو دازے کی اسو دعاگان اکڑی. دعاگانو کے دو دعاگانو ذکر دلترے یو خدا چه اللہ دازے آباد ہارو گرزے اور دویم ددیو سیدن کو تا قسمہ قسم میوے اور رزق ورکی. دلتا دو دعاگانو ذکر دے اور سور ابراہیم کے ندی تفصیل دے کہ ابراہیم علیہ السلام ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے اللہ مخفل اولادو آپ ایودا سے میدان کے پری خودو چا میدان بے آب و گیاہ دے انت آبادی نشتا تکے فصلون نشتا و باغون نشتا او دا زراعت اس قسم بندوبست نشتا. اے اللہ تر خلقو ضرورنا دے طرف تا متوجہ کے کہ دازے آباد شی کہ خلق دیزے تراشی. ابراہیم علیہ السلام دا دعا اکڑا اللہ تعالیٰ قبول اکڑا. ابراہیم علیہ السلام خلالو و اللہ تعالیٰ قبیل جرہم دل ترا وستا اغب آزے کی آباد شوا او دازے دا سی امن و امان ولو گرزی دو کدا ہر قسم غٹی دشمنے وی او کدیو انسان دا پلار قاتلم وی آج دغازے تراشنیو بلتسنوائی دا سے اللہ تعالی امن و امان پیدا کر.
د آیت مبارکه یو بنیادی خبردار وته چې د یو زیره ترقې دپاره بنیادی خبر امن و امان دی. دغه کور او دغه خاندان او دا کلی دا قوم او دا ملک به هله ترقي کې چې هلته کې امن و امان وي. چې کله د هغې امن و امان بحال شي او مضبوط شي بیا د هغې معیشت هم مضبوط شي. د معیشت د مضبوطولو دپاره او د استحکام دپاره بنیادی میټر دا امن و امان دی. او کله چې د یو قوم معیشت مضبوط شو نو دا قوم بیا مضبوط دی. ابراهیم علیه السلام شروع د امن و امان نه وکړه چې دا قوم به قوم کله جوړیږي چې ردی و بنیادی خبره امن و امانی. نو د معیشت نه مخکې ابراهیم علیه السلام د امن و امان دعا وکړه. الله تعالی امن و امان هم راوستو. یو داسې قبیله چې پای کې امانت او دیانت ډېرو، پای کې امن و امان ډېرو. دا قبیله جرهم چې کله راله نو په دغه ځای کې خو صرف ام هاجر بیبي ده او یو ماشوم زوی اسماعیل علیه السلام ورسره دی، نور هېڅوک هم نشته دی. او هغې د ام هاجر نه اجازت واغوستو چې آیا ستا اجازه شته چې موږ دلته ایثار شو تا سره؟ یعنې داسې پرامن قبیله الله تعالی راوسته چې هغې د یو زنانه ذات نه اجازت اخلي چې ستا اجازت موږ ته شته. بخاري کې روایت دی د قبیله جرهم هغه خاندان چې راغی هغې وکتو چې د زمزم اوبو سره یو زنانه ده یو ماشوم دی او هغې د ام هاجر نه اجازت طلب کو که ستا اجازت یې نو به اوبه وڅښو او موږ دلته کې ایثار شو. نو بیبي ورته او ټیک ته ایثار شئ خو د اوبو ملکیت به زما وي. داسې ناشنا پرامن قبیله وه چې په خپل لوز باندې قایم پاتې شو. نه بیبي ته څه ووایي، نه د بیبي په عزت باندې حمله وکړه او نه بیبي ته نور څه تکلیف ورسو. هلته آباد شو، په خپل معاهده باندې قایم و دایم و. نو بنیادی خبر امن و امان دی. او بیا د هغې معیشت مضبوط شي. چې معیشت مضبوط شي نو قوم هم قوم جوړ شو. او د یو قوم د زوال دپاره د هغې بنیادي هغه چې کله امن و امان ختم شو. نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو لومبنی کار یې دا وکړو چې د مدینې خلکو منځ کې امن و امان قایم کړو. د اوس او د خزرج منځ کې روغه وشوه. هغه د 120 سال نه جنګ بعاث را روانو د نسلونو او د پښتو هغه دشمنۍ را روانې وي. هغه نبی علیه السلام ختم کړي. تاسو رونه رونه یې یهود آبادو، یهودو سره معاهدې وکړې چې موږ به تاسو څه نه وایو، تاسو به موږ ته څه نه وایي. نبی علیہ السلام د امن و امان صورتحال قائم کو. د دې وجې نه مدینه منورې یو سټیټ وکړ د اسلام لپاره او اسلام دغه ځای نه خور شو. دا د اسلام نه تعلیمات دي چې امن و امان بنیادی خبره ده. هغه کور نه دی چې په کم کور کې انتشار دی او بدامني او دشمنۍ وي او نفرتونه وي. ناملک به څنګه ملک شي؟ او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ دې ملک له الله تعالی هر یو نعمت ورکړی دې وخت کې، لیکن بنیادي خبره چې زمونږ امن و امان تباه او برباد دی. کله د خپلو د لاسه او کله د پردو د لاسه صرف وقتي مفادات مخې تر یې امن و امان زمونږ هغه د ویښ نه ووتو. هغه قیمتي ملک او قیمتي سرمایه چې الله پاک موږ له نعمت راکړو هغه افسوس دا دی زموږ د لاس نه روان دی او نه مشر سره غم شته او نه کشر سره غم شته. هر یو جذباتو کې یو جنون کې راغلی دی، لیونتوب کې دی. څوک هم دې ته نه وایي دا موږ چا له نقصان ورکړو، د چا نقصان کړو موږ.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ او کله چې ابراهیم علیه السلام رب اے رب زما دا دعا کی د قدا مقام کې اغونډه د پاس ودرېدو بیا ابراهیم علیه السلام کته کوزیدو نو شاته بیا بیبي ورته نه ښکارېده نه ماشوم نو دغه ځای کې دعا وکړه اے رب زما اجعل وګرځوه هذا کی اشاره هغه میدان ته ده په کوم میدان کې چې ام هاجر او اسماعیل علیه السلام دا وادي یادوله اجعل هذا وګرځې دا میدان او دا وادي بلدن یو ښار آمنا امن والا الا دا ښار وګرځې ان د خلکو زړه دې طرف ته متوجه کې چې خلک دلته راشي او دلته آباد شي نو ښار به جوړ شي ځکه ښار کله جوړېږي چې کله هلته آبادي سیوا وي او داسې آبادي وي چې دای تمام ضروریات هلته پوره کېږي مو دا نه چې ضروریات له بل خوا به بیا ښار نه جوړېږي بلد هغه ځای ته وي چې هلته ستا د زندګۍ تمام ضروریات هلته کې پوره کېږي نو دا بلد دی بلد مضبوطوالي ته وي دې بلد ته بلد ولې وي دا مضبوط وي په هر اعتبار سره نو بلدن یو ښار آمنا امن والا دلته کې بلدن آمنا راغی او په سورې ابراهیم کې هاذل بلد آمنا دی هلته کې په بلد باندې الف لام دی هاذل بلد او دلته دی هاذا بلدنو همدغه یو ځای یادي او دلته بلدن ویلې هلته کې البلدو نو وجه دا ده دا دلته چې بلدن دی نو دا ښار لا ښار نه دی ګرځېدلی دا لا وچ میدان دی صرف بیبي او ماشوم دی ابراهیم علیه السلام دی وخت کې دا دعا کوي چې دا الله دا یو ښار وګرځي او هلته سورې ابراهیم کې چې البلد دی هغه خو بیا وروستو ښار جوړ شو قبیله جرهم راله بیا ابراهیم علیه السلام څومره زمانه بعد راغلی دی او اسماعیل علیہ السلام سره دی او بیا د الله کور آباد کو دا بیت الله شریف تعمیر یو کو چورپسیت کې بیان را روان دی ناگر چې پورا قبیله جرهم بیا آباد شو او د بیت الله شریف تعمیر صرف پلار او ذکر دی نو بیا د بیت الله شریف تعمیر نه بعد بیا ابراهیم علیہ السلام دا دعا کې الله هاذل بلد البلد دا ښار چې ښار ګرځي او سي امن والا وګرځي نو هلته دعا د ښار آبادۍ نه بعد دی او دلته دعا د ښار نو ګرځېدلی لا میدان آمنا امن والا بلدن آمنن وي و دا ښار داسې امن والا وګرځي روح المانی لیکلی دی چې د دې امن او امان خلک په طور مثال ذکر کړي چې نور ملکونو کې خلک وي چې یاره امن او امان خو د مکې مکرمې وایه او امن او امان خو د الله د کور وایه داسې امن او امان وله ورکړي چې نورې دنیا کې خلکو په طور مثال د دې امن او امان بیاني او ذکر کړي او د ابراهیم علیه السلام دعا داسې قبول شوه چې د مکې مکرمې امن او امان تمامي دنیا کې مثال ذکر کیږي د دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام د دعا نه بعد تر دې زمانې پورې کچا په مکې مکرمې باندې تخریب په ارادې سره راغلی دی د مکې مکرمې د خرابولو په ارادې سره نه الله تعالی نیست و نابود کړی دی لکه ابرهه دغه لښکرو چې هغوی په دې اراده راغلو چې د الله کور خراب کړي ویې نړي الله تعالی خپل کور ته نږدې پرې نه ښودو
مونږه خپل ټولو کتونکو ته درخواست کوو چې تاسو که تر اوسه پورې زمونږ دا چینل سبسکرایب کړي نی نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره چې کوم د ګنټۍ هغه بټن ده هغه هم ووهئ چې زمونږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته در رسي. او چې کومو ملګرو زمونږ چینل سبسکرایب کړی دی نو هغوی ته خواست دی چې زمونږ ستاسو د چینل د هر یو ویډیو ته لایک کوئ او په دې باندې کمنټس هم کوئ چې کوم کمنټس چې تاسو ته زمونږ دا ویډیو خوښه ده که خوښه نه ده نو دغه کمنټس هم په دې ویډیو باندې تاسو کوئ چې مونږ ته اندازه لګي د خپل ویډیو د مزید د بهتر کولو او مزید په هغې کې چې دی ستاسو د سهولیات دپاره مونږ په هغې کې چې دی تبدیل او څنګه په عبرت ناک سزا سره الله تعالی هلاک کړو. سورې فیل کې دا ذکر دی. په دې دا اشکال راځي چې بیا حجاج ابن یوسف هم په مکه مکرمه حمله کړې وه لکه دې واقعه موږ مخکې بیان کړې وه. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خلیفه شو په مکه مکرمه کې. نو حجاج ابن یوسف د عبدالملک ابن مروان گورنر هغه دې رولیږه چې لړ شه او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه نه په زور باندې بیعت واخله چې خلیفه به زه یم. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په خانه کعبه کې دننه پناه واغسته. حجاج ابن یوسف څلورو طرفونو ته خپل فوج غورځو. دننه یې څوک را پرېښودل نه او دننه خلک مقصور شو او بیا د خانه کعبې نه ګیر چاپېر چې کومې غونډۍ وې پای باندې منجنې کې نصب کړې او دا ګولهباري یې شروع کړه. اول به د تیلو دا مشکیزي راوویشتې ګرم شوي تیلو او د هغې نه بعد به یې غشي په اور باندې هغه به یې راولېږه اور به واغېستو. د خانه کعبې اور هم واغېستو دیوالونه مو نړېدل او تور هم شو او پردې وسوځېدې. ناغلی حجاج ابن یوسف خو راغلی دی لیکن حجاج ابن یوسف له الله تعالی سزا دا وخت کې نه ده ورکړې. جواب دا دی چې حجاج ابن یوسف د الله د کور د خرابولو دپاره نه و راغلی. دا کار صرف عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه سره او دا خاص ملګرو سره هغې یې قتل کړو په پانسې یې وخېجولو لیکن نور د هر خلکو ته یې څه نه دي ویلي مکې والا ته یې نور څه نه دي ویلي. او بیا حجاج ابن یوسف ارنګه چې و لیکن د خانه کعبې دوباره تعمیر یې وکړو. کمې حصې چې نړېدلې وې هغه یې مرمت یې وکړو چونې پرې وکړله او تر دې چې د مخکې نه په ښه حالت باندې خانه کعبه جوړه کړه. ښکلې شاندارې پردې ورته واچولې رنګ روغن او زیب و زینتو د مخکې خانه کعبې نه سیوا وکړو. نو حجاج بن یوسف د الله د کور د نړولو په اراده نه راغلی او په یو بل مقصد راغلی او دلته چې کومه خبره کې کوم سړی چې خاص د الله کور سره بغض ساتي او دشمني ساتي او د الله د کور په نړولو او د خرابولو په اراده راشي هغه له الله تعالی بیا عبرتناکه سزا ورکوي. هذا بلدن آمننو دا کور امن والا اسحاق او نائلہ دا یو سړی یو ښځه او دیرانو خانه کعبې ته دننه ننوتلو. یو زمانې پورې به خلکو خانه کعبې کې دننه لمونځ کو دروازه باندې به دننه انټر شو. دا اسحاق او نائلہ دا لکو جنې دی خانه کعبه کې دننه یو بل خپل کو
او د الله تعالی عذاب پرې راغی، دواړو نه کاڼي جوړ شو. او بیا چې کله خلک رالو د دې نه کاڼي ګټې جوړې شوې او پورې نښتي وو. خلکو عبرت واخیسته د دې نه او دې یې رابار کړو او د خانه کعبې نه باندې دا ګټې کېښودې چې خلک دې نه عبرت واخلي چې سبا څوک د الله په کور کې داسې حرکت نه کړي. او بیا د خلکو وروستو کړو هغه صفا او مروه ډېرې ته یو خېجولو. نو څوک چې د الله په کور کې دننه د ګناه اراده هم وکړي، د الله د کور د نړولو خو ډېره غټه خبره ده. که څوک د یو بې حیې کار هم د الله په کور کې دننه وکړي، الله تعالی بیا عبرتناکه سزا ورکړي. بلدن آمنا یو ښار امن والا. ورزق اهله او رزق ورکړي اوسېدونکو دې ته من الثمرات د میوونه، من انواعها قسمه قسم میوې ورته ورکړي. میوونه مراد صرف دا میوې نه چې کوم موږ ته میوې وایو، تفاحه، انار او یا انګورو او یا کجوري. من الثمرات د مراد د ځمکې هر یو پیداوار دی، که غلي دي که سبزیانې دي او که هغه د باغونو هغه میوې دي. الله دا هر څه ورته ورکړي اوسېدونکو ته. دا دعا یې ځکه وکړه چې د مکې مکرمې دا ځمکه قدرتي داسې ده چې هلته کاشت نه کېږي، کرونده نه کېږي، هلته باغونه نه کېږي، هلته زمینداري نه کېږي. ځمکه داسې ده ځکه د زمیندارۍ دپاره او د باغونو دپاره بنیادي خبره هغه د باغونو نهرونو ده او د اوبو ده. او مکه مکرمه کې دننه صرف د زمزم اوبه دي، نورې اوبه نشته. ځکه ځمکه ټوله پترې دي، دا غرونه دي پکې، نو هلته خو دا کار کېږي نه، بل ځمکه ورسره کمه ده. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې الله د دې اوسېدونکو ته قسمه قسم میوې ورکړي. ځکه چې که یو قبیله دلته راشي، څه خلک دلته راشي وګوري چې د خوراک او څښاک انتظام نشته، یو سړی به سره خوراک راوړي لیکن هغه به یو ستوره دې وخوري ختم، بیا به ځي دې ځای نه، نو ځي او بیا شاړ پاتې شي. یا دا چې د انسان د خوراک انتظام خو دا هغه چې څنګه وکړو، لیکن هسه به سورلي وي نو د سورو د خوراک انتظام هم پکار دی، د هغې لپاره ګیا وغیره پکار ده. الله د دې خلکو داسې انتظام وکړي چې خلکو ته د هغې چې کوم اوسېدونکي د هغې سورلی دي او که ماتحت دي او غلامان او وینځري، د هغې د خوراک هم ته انتظام وکړي. ورزق اهله او رزق ورکړي اوسېدونکو دې ته من الثمرات د میوونه. خو دا میوې به چا ته ورکړي؟ من آمن منهم، چا چې ایمان وروړو د دې نه. منهم کې ضمیرو د اهله ته راجع دی، د دغه اوسېدونکو کې چې چا ایمان نه وړي، یعنې مسلمانانو ته مؤمنانو ته روزي ورکړي. بالله والیوم الاخر، الله تعالی باندې او په ورځ وروستنۍ باندې. ابراهیم علیه السلام په دعا کې دا قید ولګو چې خدای دا رزق او دا میوې هغه چا ته ورکړي چا ایمان نه وړي، یعنې مؤمنانو ته مسلمانانو ته. دا دعا ابراهیم علیه السلام وکړه. اصل کې مخکې تنبیه راغلې وه چې کله ابراهیم علیه السلام ته ویل شو انی جاعلک للناس اماما، زه تا د خلکو دپاره امام او پیشوا ګرځوم. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې خدای زما اولاد کې دا امامت جاری او ساری وساتي. نو په اولاد کې هرنګه خلکو نو الله تعالی وفرمایل چې ستا په اولاد کې کوم خلک ظالماني هغې ته به امامت نه رسېږي. یو لطیفه تنبیه شوې وه، اشاره شوې وه چې امامت یو ډېر لوی نعمت دی او ستا په اولاد کې به څه خلک ظالمان کافران او مشرکان به وي، نو هغې ته د امامت دا نعمت نشي میلاوېدی.
ابراهیم علیہ السلام تا دعا مهتوا تنبیوتم مهتوا ابراهیم علیہ السلام دا رزق قیاس کو په امامت باندې چې په امامت کې حضرت تنبیه شي وا نو اسنه فرض کې راته دوباره تنبیه شي چې بیا د کافرانو دپاره او د خپل هر قسم اولاد دپاره رزق وغوښتو د ابراهیم علیه السلام یا الله دا رزق هغه چاته ورکړي چا چې ایمان راوړی وي لکه هغه رزق قیاس کو په امامت باندې لیکن الله تعالی قال ومن کفر الله تعالی فرمایي ومن کفر چا چې کفر وکړو ستا په اولاد کې که چا کفر کړي نو هغې ته به م رزق ورکوم او رزق په امامت مه قیاس کوه ځکه د رزق تعلق دنیا سره دی دنیا کې الله تعالی رزق هر چاله ورکړي هغه مؤمن دی او که کافر دی او که مشرک دی که ګناهګار دی او که تابعدار دی هر چاله الله تعالی رزق ورکړي رزق د الله تعالی عام نعمت دی هر چاته ورکی لیکن امامت د الله تعالی خاص نعمت دی او دای تعلق اخرت سره دی او دا الله تعالی صرف فرمان بردار ته ورکی ومن کفر چا چې کفر وکړو فامتعه ومن کفر فارزقه ایزن عتبم رزق ورکوما فامتعه قلیلا فزو فیده ورکوم آغتا قلیلا لگا قلیلا یعنی زمانا قلیل لگا زمانا یا دا قلیلا تمتیعا قلیل دا فیده بلگوی که یو انسان تا تمام دنیا ملوشی تمامی دنیا هر یو نعمت ته میلوشي دا بیا هم لږ دی لږ نه ډېر دی خو آخرت مقابله کې لږ دی دا دنیا دا نعمتونو ته چې موږ لږ وایو نو دا د آخرت په اعتبار سره ورنه دنیا په ذات خود لږ نه ده ډېره ده ولیکن چې آخرت سره موازنه وکړي بیا لږه ده د دنیا دا اویا کاله شپېته کاله ډېره زمانه ده لیکن د آخرت زندګۍ ته چې وګورو بیا لږه ده بیا د دنیا د خواهشات او د دنیا د نعمتونه او آرام او صحت وغیره خوشحالۍ ټولې ښې دي خو چې آخرت مقابله کې بیا لږې دي نو قلیلا لږه زمانه یا لږې فایدې ثم اضطره بیا به زه مجبوره کړم ده لره یا بیا به زه زبردستۍ باندې راولم ده لره الى عذاب النار عذاب د اور طرف ته جهنم ته به څوک پر رضامندۍ او په خوشحالۍ نه ځي حساب کتاب چې وشي فرشتې په زوره باندې راکاږي جهنم ته یې پړ مخې ورځي لکه 23مه سپاره کې دا ذکر دی یسحبون فی النار علی وجوههم دی به پړ مخې راکاږلي شي اور طرف ته او دارنګې زنځیرونه به ورته اچولی شي راکاږي به بیا یې په مجبورن د فرشتو په ذریعې سره جهنم ته به وغورځومه وبئس المصیر او بد دی دا اور او دا جهنم هغه ځای د ورتلو بئس المصیر ځکه ووایي چې د آخرت دا سزا دا جهنم دا دنیا په سزا مه قیاس کوئ دنیا کې که د انسان یو کور دی او پای کې یو نقص دی او خرابي ده نو په یو اعتبار سره به خرابي دی کې نورې فایدې او پکې وي لکه مثال یو کور دی دای ګاونډیان خراب دي لیکن د کور کې به نورې فایدې به ډېرې وي لوکیشن به ښه وي آب و هوا به ښه وي قیمتي به وي لاره به ښکلې وي یا کېدای شي یو کور کې دننه هوا سمه نه لګي لیکن نورې فایدې پکې ډېرې وي لیکن جهنم په هر اعتبار سره خراب دی د دنیا په مکاناتو یې مه قیاس کوئ دنیا کې د کور کې نورې فایدې به وي لیکن جهنم کې هېڅ قسمه فایده نشته هر اعتبار سره نقصان او تکلیف دی وبئس المصیر او بد دی ځای د ورتلو آیت یو بله خبره معلومه شوه ابراهیم علیه السلام د رزق او د امن و امان دعا کړې ده
مونږه خپل ټولو کتونکو ته درخواست کوو چې تاسو که تر اوسه پورې زمونږ دا چینل سبسکرایب کړي نه نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره چې کوم د ګنټۍ هغه بټن ده هغه هم ووهئ چې زمونږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته در رسي او چې کومو ملګرو زمونږ چینل سبسکرایب کړی دی نو هغوی ته خواست دی چې زمونږ ستاسو د چینل د هر یو ویډیو ته لایک کوئ او په دې باندې کمنټس هم کوئ چې کوم کمنټس چې تاسو ته زمونږ دا ویډیو خوښه ده که خوښه نه ده نو دغه کمنټس هم په دې ویډیو باندې تاسو کوئ چې مونږ ته اندازه لګي د خپل ویډیو د مزید د بهتر کولو او مزید په هغې کې چې دی ستاسو د سهولیات دپاره مونږ په هغې کې چې دی تبدیلي او دا کوو. یہ دا مسئلہ معلوم شوا چې انبیاء کرام علیهم السلام دنیا هر هغه نعمت د الله پاک نه غواړي چې هغه د آخرت دپاره معاون وګرځي. د دنیا هر یو نعمت د الله نه غوښتی شو چې هغه د آخرت دپاره معاون ګرځي. انبیاء کرام د الله پاک نه اولاد غواړي. ولې غواړي؟ چې د اولاد په ذریعې سره زما د علم جاری وي. زکریا علیہ السلام د اولاد دپاره دعا کی نو ولوي یرثنی و یرث من آل یعقوب، مال اولاد راکړه دې دپاره چې زما سره کوم میراث دی د یعقوب علیه السلام نه راروان دی چې علم دی او دا نبوت دی چې دا دې جاري وي. انبیاء کرام علیهم السلام که رزق د الله پاک نه غواړي، که امن و امان غواړي، که اولاد غواړي، که بل یو نعمت غواړي د دنیا لپاره نه غواړي، د آخرت دپاره غواړي. د انسان نه د دنیا هر یو کمال او هر یو نعمت غوښتل پکار دي خو مقصد د آخرت وي. خدایه مال راکړي ستا په لاره کې ولګومه، خدایه صحت راکړي چې ستا په لاره کې وګرځم، ستا د دین خدمت وکړمه. هر یو نعمت د الله پاک نه غواړي خو مقصد پکې او نیت پکې د آخرت وګرځي. دا نعمت به ستاسو لپاره هغه هم ثوابي. نعمت د دنیا لپاره نه د آخرت لپاره. او کله چې ابراهیم علیه السلام ای رب زما وګرځې دا میدان یو هار امن والا او رزق ورکړي اوسېدونکو دې ته د میوو نه هغه چا ته چې ایمان نه وړی د دې نه الله تعالی باندې فرض وستانې باندې وفرمایي الله تعالی او څوک چې کفر وکړي په زه به فایده ورکوم ته لږه زمانه یا په زبردستۍ راولم د عذاب د اور طرف ته او بد دې زه د ورتلو. مونږه خپل ټولو کتونکو ته درخواست کوو چې تاسو که تر اوسه پورې زمونږ دا چینل سبسکرایب کړي نه نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره چې کوم د ګنټۍ هغه بټن ده هغه هم ووهئ چې زمونږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته در رسي او چې کومو ملګرو زمونږ چینل سبسکرایب کړی دی نو هغوی ته خواست دی چې زمونږ ستاسو د چینل د هر یو ویډیو ته لایک کوئ او په دې باندې کمنټس هم کوئ چې کوم کمنټس چې تاسو ته زمونږ دا ویډیو خوښه ده که خوښه نه ده نو دغه کمنټس هم په دې ویډیو باندې تاسو کوئ چې مونږ ته اندازه لګي د خپل ویډیو د مزید د بهتر کولو او مزید په هغې کې چې دی ستاسو د سهولیات دپاره مونږ په هغې کې چې دی تبدیلي او دا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم أو كلا تكورتك ولو إبراهيم عليه الصلاة والسلام القواعد بنيادنا من البيت بيت الله الشريف وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام ربنا إرب زمنا تقبل منا قبل زمنا إنك أنت السميع العليم يقينا تريد كيف ربنا إرب زمنا واجعلنا أقرمنا مسلمين تابداري كونكي لكستا ومن ذريتنا أو دولات زمنا أمة وجماعة مسلمة لك تابداري كونكي وأرنا مناسكنا أو خيم تأحكامات حج زمنا وتب علينا أو مهرباني كي قمن باندي إنك أنت التواب الرحيم بشكتا دیر توبہ قبل ان کے مہربانی آیت مبارکہ کے بیان دے کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دوارو حضراتو دا اللہ دا کور بنیادون کی خودل اور دا اللہ کوری آباد کو اور دا این آباد دی دوارو حضراتو یوسو دعاگانی کری دی دعاگانی یوہر دی خدمت دا قبل دو دیں کہ منگا ستاکور جوڑ کو اللہ دا خدمت زمانگا قبول کی اور بیا دا حج دا احکامات و دعاگانی کی کہ دیکھور تبوس خلق راضی حج بکی عمرہ بکی یا اللہ منتم دا حج احکاماتو ہے کہ زمان دا طریقے کار دا خلق و رکار نمونو گرزی اور خلقم دا شان حج و عمرہ کی اور دعا کی کہ اللہ منگا زمان اولادو خپل تابعدارو گرزے کہ منگا مستا تابعدار روانی و زمان اولادو تابعداری ایدا سلسلہ زمان اولاد کے تر قیامت پر جاری و ساری ہوئی یہ حضرات چکم دعاگانی کٹولی قبولی شوی دی یو دعای دام کڑوا کہ دا اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کی عظیم الشان پیغمبر رو لے گئی کہ دا اصلور کارون بوی آغا دعام قبول شوا نبی علیہ السلام دیا دا اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کرا گئی آیاتونو کے سبق کے منگا تاوستا کہ انسان لدا سے قسم دعاگانی پکار دی چیو حکم کارو کی کم خدمتو کی بایوانی فخر نر پکارو غرور نر پکارو اولوی نر پکارو دائی نسبت فلزان تا نر پکارو بلکہ پا اللہ تعالیٰ مندی قبلون دی دا سے انداز کے بدا خپل عبادت اللہ تا پیش کے کہ اللہ دا شایع نشان نہ دے استاد شان مطابق نہ دے کمزور دے اور دا آداب و خلاف بوی فَإِلَّا تی قبول و منظور کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تکی پاکی ہستے
هغه ابراهیم علیه السلام څومره ازمایښتونو نه وتېری. اسماعیل علیه السلام ذبح ته تیار شوی دی. دومره پاکې مبارکې خستې دواړه د الله د کور تعمیر کې بیت الله شریف جوړي او چې بیا دعا کې نو د دعا آداب څه وي؟ ای الله د مونږ د خدمت د قبلېدو قابل نه دی خو دې قبول کړي. داسې انداز کې دعا کی او بیا الله تعالی ته څومره په عاجزۍ سره چې الله مونږ د خپل ځان تابعدار وګرځوي، یعنې مونږ خپل ځان ته مه حواله کړي، خپل نفس ته. الله خپل رحمت او خپل توجه هر طرف ته مونږ طرف ته کړي. دا سبق ته مونږ تاسو ته چې هر ټیم انسان الله ته متوجه وي، د عاجزۍ او د انکسارۍ اظهار کړي او کم عبادت چې الله ولې توفیق ورکړي نو په الله تعالی باندې قبلي. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، او کله چې پورته کولو ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه. قواعد جمع د قاعدتن. قاعده په عربی کې هر هغه ثابت او مضبوط څیز ته ویل کېږي. هغه څه دی چې مضبوطی او ثابتې کلکې، دا بنیاد هم کلک او مضبوطې لکه دا ځمکه کې راوتې وي. نو قواعد او قاعده بنیادونه د الله د کور بنیادونه هغه ودرولو. د بیت الله شریف د تعمیر واقعه موږ مخکې تفصیلا بیان کړې وه. ابراهیم علیه السلام کې شام کې و، راغلی دی د اسماعیل علیه السلام ملاقات نه. یو پیر راغلی دی ملاقات یې نه دی شوې، بیا دوباره راغلی ملاقات یې نه دی شوې. هلته ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام نه وعده واخیسته چې لاړ شه خو کور ته دننه به نه ځي او په ځمکه باندې به قدم نه ږدي. دې دوران کې هاجر وفات شوه. بیا ابراهیم علیه السلام څه زمانه بعد په درېیم ځل باندې د ساره رضی الله تعالی عنها اجازت واخیسته چې ځم، ځکه زما اسماعیل علیه السلام سره ملاقات نه شوی. دې دوران کې د ساره رضی الله عنها خپل زوی پیدا شو اسحاق علیه السلام او هاجر بیبي مو وفات شوې وه. نو ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام دې جد ته لړ شه او دی یو څو ورځې هلته کې ایثار هم شه. ابراهیم علیه السلام چې راغی، اسماعیل علیه السلام د زمزم کوهي سر خوا کې د یو ونې د لاندې ناستو او غشي جوړولو. د اسماعیل علیه السلام نه الله تعالی د غشو مهارت ورکړو. یو بیرا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه غشي ویشتلو نه یې سموله. نبی علیہ السلام علیہ اللہ باندې گزار ورکو وی ارم فدا کا بی و امی، اے سعد زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني وشي ولا فإن اباک کان رامیا، ستا نیکه او ستا پلار ډېر بې تیراندازو. اشاره اسماعیل علیہ السلام طرف ته وه. دا لومړی هغه صحابي دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې ده ته نبي علیه السلام دا ویلو چې زما مور او پلار دې په تا باندې قرباني. دا ډېر د خوشحالۍ او د رضامندۍ کلمات وو. نو اسماعیل علیه السلام ډېر تیرانداز و، نو هغه غشي جوړولو. ابراهیم علیه السلام چې څنګه راغی ده وکتل فورا وپېژندل او پاڅېدو. معمر ابن راشد دا لوی محدث دی د بخاري او د ترمذي. هغه وایي چې دې دواړه تر خپل یو بل سره ملاقات وکړو، غاړه میله وکړه. دې دواړو دومره وژړلو چې بره په هوا کې مارغان هم په ژړا شو. ته څومره زمانه بعد ملاقات شوی دی. بیا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وویل چې
چې ما ته د الله تعالی حکم دی چې د الله کور جوړ کړم. نو اسماعیل علیه السلام سره معاون شو. قبیله جرهم خلق کړي وو، لیکن د الله د کور په تعمیر کې دې پلار او زوی صرف حصه اخیستې ده او بل څوک په دې کې شریک کړی نه دی. موږ دا خبره مخکې کړې وه چې د نوح علیه السلام په قوم طوفان راتلو، د طوفان د راتلو نه مخکې فرشتې راغلې او د بیت الله شریف دا کوټه اوچته کړه او دی بر اوم اسمان ته وړه او لاندې دی پاتې شو. بیا طوفان راغی، 1900 کاله په دې کې تېر شو. د بیت الله شریف دا کمره نه وه، دغه ځای کې صرف د شګو یو ډېری وه. دې 1700 سال کې چې څومره خلک راغلي هغوی حج عمره څه کړي دي، دعاګانې کړي دي، لیکن هغه ځای ته بالکل چې کوم ځای کې هغه شګې پرتې وي. اوس ابراهیم علیه السلام چې بنیاد کې کوم ځای به ورته خاصه کړ شوي وو، جبریل علیه السلام راغی او وریځ یې راوړله. وریځ د خانقابې د پاسه وپرېږده او د خانقابې د پاسه یې سوري وکړو چې په څومره ځای کې سوري و دا د خانقابې هغه ځای دی. هغه ځای کې ابراهیم علیه السلام نهې راکاږلې او بیا پلار او دې خدایي شروع کړه. موږ دا خبره مخکې کړې وه چې لومړنی بنیاد د آدم علیه السلام په زمانه کې فرشتو ایښودی و چې جبریل علیه السلام راغلو د هغه ځای باندې وزن رابهولی و، لاندې تر ومې ځمکې پورې بنیادونه یې پرانیستي وو، هغه فرشتو ډک کړي وو. نغه بنیادونه وو خو د هغې د پاسه شګې راغلې وې، خاورې راغلې وې، پټ شوي وو. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بنیادونه ښکاره کړو او د هغه ځای یې تعمیر شروع کړو. ابراهیم علیه السلام ګلکار او اسماعیل علیه السلام ورسره مزدور. اسماعیل علیه السلام به د غرونه غټې ډوډۍ ښکلې مزېدارې برابر او ابراهیم علیه السلام به لګولې. دې پلار او زوی دا تعمیر په یکم ذیقعده باندې شروع کړو. د لوی اختر د میاشت نه مخکې چې کومه میاشت ذیقعده دا او دغه کې شوال روانه ده، د دې لپاره ذیقعده شروع کېږي. په یکم ذیقعده باندې تعمیر یې شروع کړو. په 25 تاریخ باندې په 25 ذیقعده باندې د الله د کور تعمیر مکمل شو. دې دواړو حضراتو دا د الله کور چې جوړو دې دوران کې هغې دعاګانې کړي، یا الله دې قبول کړي، یا الله دې قبول کړي. او بیا چې کله د الله کور مکمل شو نو پسې بیا هم دعاګانې کړي دي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، کله چې د بیت الله شریف تعمیر مکمل شو ابراهیم علیه السلام یو دعا دا وکړه چې یا الله د حج احکامات موږ ته وښایي چې حج به څنګه کړو. د شعب الایمان کې امام بیهقي رحمه الله روایت رانقل کړی دی چې الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږو او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته حج د اول نه تر اخره پورې وکړو. اتمه ذوالحجې سړی سهار احرام وکړي د حج لپاره او بیا ځي مینا ته او د هغې نه والې تر 13 ذوالحجې پورې چې اخرنی شیطان انسان وولي. دا 5 شپږ ورځې چې کوم احکامات ادا کېږي په ترتیب سره، په دغه ترتیب سره جبریل علیه السلام باقاعده یو حکم یو رکن یو طریقه تر آداب و مستحبات پورې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته وښودلو او دې دواړو حضراتو لومړی حج په خپله وکړو.
حدیث کې راځي چې د دواړو حج پیدل کړی دی. پیدل حج افضل دی بس سورلے میں دستور حج ٹھیک تھا، اغم ٹھیک تے صحیح جائز دی، لیکن پیدل حج افضل دی. نبی علیہ السلام پیدل شروع کو طواف کو، لیکن مجمع رضیات و نبی علیہ السلام خلق و تنخ کاری دو اور چاہدہ مختل جنون دے نبی علیہ السلام عمل ہوئی نو چھ نبی علیہ السلام طواف سنگ کی، نبی علیہ السلام حجر اسود سنگ اخوڑی، استقبال سنگ کی، استعلام سنگ کی. اور مجمع دو رڑی روا چھ نبی علیہ السلام کا کتپٹو نبی علیہ السلام کو اوخا بائن تشریف فرماشو. دا طواف ایک اوخا بائن کڑے خود مجبوری دو جنا اور مجبوری دیو چہل کو توخ کاری، ورنہ طواف افضل ماشین دے پیدل بہتر دے کہ انسان پیدل ہوتی. نبی علیہ السلام کو تشریف فرماش و خلق تخکاری دو اور خلق بدلنی لتپوسونا کو چیجی سو کم جی سو کما چاوی جرمانا ما قربانی لانا کرے خلق نو کو. نبی علیہ السلام اذا خیر دے ولا حرج ولا حرج چاہی ماجی لا طواف ترے کڑی مادا والا چوکڑا چاہی مادا والا چوکڑی اذا خیر دے نخلق تخکاری دو بار دے کی جا ورنہ آردے کی دا قیام و وقوف وغیرہ پیدل اور محبوبہ میں بہتر دے. ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام پیدل حج کو اور دا حج دا مکمل کی دون بعد یا پا مقام ابراہیم باندے دے دو اور یا پا صفا ڈیرے باندے. اللہ تعالیٰ تا حکم کو اعلان کر کہ خلقو دا اللہ کور تراشد اللہ کور آباد شد. ابراہیم علیہ السلام عرض کو یا اللہ زماوال کم دے ترسی دا ہو گیر چاہتے رہون دی. اللہ جل شنو فرمائے تا آواز لگا اور رسول زمین کار دے. ابراہیم علیہ السلام آواز لگو اے خلقو اللہ تعالیٰ پل کور جوڑ کرو. الفاظ تو لیکن الفاظ مانا نا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پل کور جوڑ کرو. دیو میں جنرنگ قربانی دی دا زمونږ ازمایښتونه امتحانات دي او دا زمونږ د پلار او نیکو ارڅه وه. د یې نه بعد نه د الله تعالی ارڅه وکړو د یې خلکو راشئ د الله د کور زیارت وکړئ. هغه اواز الله تعالی څلور طرفونو ته ورسو چې کوم خلک موجود و هغوی ته ورسېدو او چې کوم خلک لا دنیا ته نور راغلي. روایت کے عرض کے چار روح سو پیرے لبیک ویلے آقا پیرے وزیجہ خجلہ چار روح یو پیرے لبیک یو پیرے وزیجہ چار دعا چار درے چار سر چار سمرہ چار روحوں سو پیرے ویلے علیبا پیرے اللہ کو تبزی. دا طریقے سر حج شروع شو اور بیا تا قیامت خدا حج بجاری و ساری بوی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ ابراہیم علیہ السلام جاتے رہے ملک شام کا اور ابراہیم علیہ السلام وفات ملک شام کی شروع ہے اور بیت المقدس طرفا کی اوکل قریت الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام فہمان مشہور قریت الخلیل انت کہ ابراہیم علیہ السلام دفن شوئے اور اسماعیل علیہ السلام دلتا مکہ مکرمہ کی بیا وفات شوئے اور دا چکم دے کہ حتیم دے ودی حتیم کے لاندی رونی حاجر کبرم دے نموری اور دا اسماعیل علیہ السلام کبرم دے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کلا چی پورتا کولو ابراہیم علیہ السلام
القواعد بنیادنا قواعد یا منا بنیادنا نو بنیادنا خو د مخکې نه وو او فرشتو جوړ کړي دي د لاندې او ځمکې نه بیا پورته کولو څه مطلب دی یو مطلب دا دی چې ټیک د بنیادونه خو فرشتو والي وو لیکن د پاسه پرې خاورې شګې ډېرې زیاتې راغلې منافق شوي وو نو دې دواړو حضراتو او بنیادونه ښکاره کړو او دا ځای یې پورته کړو یا بل مطلب دا دی چې اصل کې په عربی کې هر یو رده چې دا لاندینۍ رده د پاسنۍ ردې لپاره بنیادي که ته دیوال مره سر ته ورسوي خو هر یو پاسنۍ رده چې ده دا یې لپاره بنیاد لاندینۍ رده ده دې ته عربۍ کې ساقات البنا ویل کېږي ساقات جمع د ساقه پنډه او ساقه پنډۍ ته وایي انسان دا بدن په دې پنډو باندې ولاړ وي نو دا پاسنۍ رده په لاندینۍ رده باندې ولاړه وي نو هر یو رده د ولې لپاره بنیاد دی نو ځکه القواعد وایي لیکن ښه خبره دا ده چې د القواعد نه مراد دیوالونه دي القواعد دیوالونه الجدرة من البيت لبيت الله شریفنا ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام 9 گز عمارت جوړ کړی دی دا 9 گز کړو دا وروسته بیا مشرکینو 18 گز کړو موجوده د الله د کور د اوچتوالی 18 گز دی او یو گز یو نیم فوټي چې دا 30 فوټ نه تقریبا سیوا جوړېږي دا مشرکینو دا کار کړی دا قریش دا کار کړی لیکن ابراهیم علیہ السلام بذات خود 9 گز چې تقریبا 14-15 فوټ جوړېږي دومره چتوالی کړی القواعد دیوالنا من البيت لبيت الله شریفنا من البيت وي چونکه ټول کور نه جوړ کړي د بنیادونو سره ځکه بنیادونه فرشتو والي دي د بنیادونو د پاسه صرف عمارت یو جوړول دي ځکه من البيت د بیت الله شریف او عیسی و اسماعیل علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام پورته کولو نو دا اسماعیل وروسته راوړو او داسې ونه چې یاد په ابراهیم و اسماعیل القواعد چې ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دواړو دا دیوالونه پورته کول دا ولې وجه دا ده چې ګلکار ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ورسره ګلکار نه ورسره مزدوري کوله او عام وخت کې داسې ده چې خلک لکه دا کور چا جوړ کړی دا پلاټي ګلکار جوړ کړی صرف ګلکار یې باندې مزدور سره لګیا او د مزدور تذکره نه کېږي او یا د هغې چې کوم باني وي چا د هغې افتتاح کړي نو د هغه نوم خلک دا پلاټي جوړ کړی دی چونکه اصل معمار ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام تابع او تبعن ځکه اسماعیل روس کروڑو او کله ابراهیم علیہ السلام سره یو ځای وي بیا به دا خبره معلومه ده چې دواړو یو ځای ګلکاري کوله هلته دواړو ګلکاري ورکړي ربنا ای رب زمونږه یقولان وقت رفعهما دې دواړو چې دیوالونه پورته ټول دغه دوران کې دي سوي نو دې دوران کې دا دعاګانې ویلي عام طور چې انسان کله یو کار کوي نقصان ځان مشغوله کړي نو څوک ګاډي وایي څوک ټپي کړي څوک دې دواړو حضراتو سوي د تعمیر دوران کې دا ویلي ربنا اے رب زمونږه د تعمیر دوران کې دا دعاګانې کولې ربنا اے رب زمونږه تقبل منا تے قبول کی زمونږه
تقبل منا قبولی کی زموننا دامون چی سبو دا قبول کی یو قبول دے یو تقبل دے دوڑو کے فرق دے قبول آسیز توئی چی یوشی دا قبلیدو قابل دے تی چاہتور کے غی قبول کے دا قبول دے چی دا شان مطابقی نئے پر قبول لازی اور چی یوشید ناقص ہوئی اور چی چاہتور کے دا شان مطابق نی اور دا پر دا قبلیدو قابل ندے خطو تا منت سماجت کے چیر خیر دوائی اخلا الستاو تاجتم نشتا استاد شان مطابقم نلے وما بعد احسانو کا زمان واقلا دیر پارا تقبل لازم اللہ جل شانہو بے نیاز ذات تے بادشاہ ذات لاچا کسا عجت و ضرورت ہے اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا اللہ کو جوڑی دا مانا دے کہ ساتھی چی اللہ کمون ارسم رپاک شو ارسم مخلص شو لیکن بیام زمون ہر سستاد شان مطابق نہیں زکت دنیاز ذاتی ستاد اثر عجت نشتدے لے اللہ دا نو دا خدمت و دا تعمیر و دا قبل دو قابل ندے خیر لاتی قبول کی زکت تقبل ہوئی ادھے میں بدا سے مثال رہی کہ لکہ یولے بادشاہ بھی آغار سڑی و تحفوسی یولا انتکی تحفہ نو بادشاہ پر تحفو تحائی مبانی سکی آغار پارا بادشاہی دا آسنا نتاقت ویرہ دا زمان جی قبول کے دومرا ندے خیر میں بڑے سبن دی قبول منظور کے ناغستان والی پتابان دی احسان و کچھ استان وارستو مستوی نارا مدرر کربی سکوما توسط شرمندہ کی گئی دیر پر تقبل لازم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دوارا زان دیر عجز گنی دیر کمزور گنی کہ اللہ دستاد شان مطابق خدمت نرے دیر پر وڈیر پاک خلق پکار دے دیر اچت خلق پکار دے ویا اللہ دی قبول کی یا احتراموں کے عجزی دی رضیات بھی غرور اور تکبر کو پکید سرڑو نم پکین دی گئی نبی علیہ السلام رو جمع تکڑا رو جمع جن کے دعاو کہ اللہم لکا سمنا وعلا رزقک افطرنا فتقبل منا انکا انت السمیع العلیم نبی علیہ السلام تک بے شان والا نبی سمرا مخلص سمرا آداب سر میں رجنی سری چربا غفلتی نلایانی نفضل خبری سننا دنگو شان روجن سر دخوراک و سکاکنا پیغمبر روجہ سنگا ناشنا روجے لیکن عاشر و جماعت دن کی دعا کیسی اللہم لکا سمنا اے اللہ ستارا پارمیدہ روجنی سری دا بل سغنظم نشتا وعلا رزقک افطرنا ستا پر رزق میں افطارو کو رجل ما تکڑا فتقبل منا اے اللہ دی قبول کے زمانہ تو دربیر اسلام محیطن دا اللہ تعالی شان بے نیازی ہوا کہ اللہ ستا روجو تسر عجت و سر ضرورت دے لموت عجت و لموت ضرورت دے یا اللہ رمو دا روجہ تی قبول کی نو فتقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا اے رب زمونگا قبولی کی زموننا سقبل کے بنا آنا رنو چکم آبادیو کو کم تعمیرو بکم انك انت السميع العليم بے شکتو دیر آوریدن کی رتواغان زمونگا السمیع اور دل کے رضواگان میں العلیم پوری لہم پر یدن پانی جنہوں کو کم یدداکار ہو لینا وسلم معلوم اشوا کہ صرف عبادت کون نہیں عبادت پہ اللہ والے قبول نہیں اور عبادت
الله تعالی علیه کبھی چې داولنا تر اخیره پورې په اخلاص سره او هیڅ قسم شایبه تکبر او دریا دګراوی او غرور پکې نه صرف د الله تعالی شان بی نیازی مخې ته وي او ډېر په توجه سره کول یې الله تعالی کوي دا پلار او زوی ته مخې ته وي د دې څومره اخلاص دی څومره قربانۍ دي او څومره ناشنا انداز کې دعا کوي په الله تعالی خپل احسان منو ورړو الله تعالی احسان په خپل ځان منو چې کله عبادت کو دعاګانې وکړو ان استغفار نه وکړو علی الله تعالی کوي دغه کافي او کله چې ورته کولو ابراهیم علیه السلام دنیا جنا د بیت الله شریف او اسماعیل علیه السلام اے رب زمونږه قبول کی زمونږه بشکت او ریدون کی الاړی مو کوی بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا رب زمغا واجعلنا أغرز منلرا مسلمین لکا تابداری کون کستا ومن ذریتنا او دولات زمونا امتا یو جماعت مسلمتا لکا تابداری کون کستا وارنا مناسکنا او خیمونتا احکامات د حج زمونگا وتب علینا او توجہ کی پمون باندے انکا انت التواب الرحیم بے شکتو دیر توبہ قبلون کی مہربانی ربنا اے رب زمونگا وبعث فیہم او اولی گپدی کی رسولا یعظم الشان پیغمبر منهم ددینا یتلو علیہم آیاتکا چلولی پدیبانی آیاتنستا ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکی دیتا دا کتاب والحکمت او دا حکمت دا خبرو ویزکیہم او پاکوی دینرا انکا انت العزیز الحکیم بے شکت غالب حکمت والی حضرت ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دا اللہ دا کور تعمیر کو دا تعمیر دا مکمل کی دون بعد دی دوارو حضرات و دری دعاگانی اکڑی یو دعا دا چه اللہ دا خدمت زمانگا قبول و منظور کی دویم دعای دا اکڑا چی اللہ سنگ تروس پوری منگستا پا عبادت کی لگیایو تابداریو آئندم منگ دا شان تابدارو گرزیں او زمون په اولاد کې یو جماعت یو تابعداري کوونکي وګرځي چې دا سلسله روانه وي تر قیامت پورې درېمه دعا دا وکړه چې الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو عظیم الشان پیغمبر مبعوث کې او دا پیغمبر به څلور کارونه کوي لومانی کادا چې خلکو ته تعلیم د کتاب ورکړي یعنی هغه کتاب ورکړي چې خلکو ته لولي او بیا دا کتاب معنا او مطلب خلکو ته بیاني
او خلقو ته د حکمت خبرې ښیي، او څلورم دا چې د خلقو صفایي کی ظاهري او باطني چې څومره ګندګۍ دي ګناهونه دي چې دای نه خلق پاک کی. او الله ته په دې هر څه باندې قادر ای. حدیث کې راځي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې دا دعاګانې وکړې نو حیرانه چې دا دعاګانې قبول شوې. د ابراهیم علیه السلام نواله تر نبی علیہ السلام پورې په زرګونو پیغمبران رالو. هغه د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې او نبی علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راغی. او څنګه چې ابراهیم علیہ السلام ویلو الله تعالی عظیم الشان کتاب ورکو قرآن کریم. نبی علیہ السلام قرآن کریم خلقو ته لوستلی دی، د هغې معنا او مطلب بیان کړی دی او عجیب عجیب خبرې نبی علیہ السلام کړي، د حکمت نه ډکې خبرې. د نبی علیہ السلام هره خبره کې لوی حکمت هغه تر اوسه پورې محدثین حضرت راوباسي را ختمېږي نه. او نبی علیہ السلام د خلقو تزکیه وکړه. صرف 23 سال زندگی تیرا کړې ده د نبوت نه بعد. په 23 سال کې دومره محنت کړې ده چې په لکونو خلک تیار کړې ده. تنها یوازې یو فرد او هغه خلک چې په جاهلیت کې بالکل غرق وو، هر ګناه پای کې موجود و، هر یو د ظلم و ستم په انتها باندې و. لیکن د نبی علیہ السلام بھرپور محنت سره د خلقو ظاهري او باطني صفایي وشوه. دا 23 سال محنت نبی علیہ السلام کو خلقو نه لوی لوی حضرات جوړ شو، اسمان ستوري تینا جوړ شو، هر یو صحابي ځان یو نمونه او مقتدا وګرځېدو. د نبی علیہ السلام دعاګان په شکل کې د ابراهیم علیه السلام دعاګانې قبولې منظورې شوې. ربنا وجعلنا دا دویمه دعا ده. د ابراهیم علیه السلام په دې دریواړو دعاګانو کې ربنا ربنا راغلی دی او دا اسم اعظم دی. کومه دعا چې په ربنا سره وغوښتي شي دعا فوراً قبوله شي. دلته درې پیرې ربنا راغلی دی او د سورې آل عمران په آخره کې 15 پیرې ربنا راغلی دی. نو دا کومه دعا چې په ربنا ربنا سره وغوښتي شي دا دعا فوراً قبلیږي، ځکه دلته دا دعا قبوله شوې ده. ابراهیم علیه السلام چې څه غوښتي هغه هر څه شوي دي. او هلته سورې آل عمران په آخره کې چې کوم 15 پیرې ربنا راغلی دی نو د هغې په آخر کې فاستجاب لهم ربهم، الله ردی دعا قبوله کړه. نو هلته هم دعا قبوله شوې ده. دین دا معلوموي چې 15 پیرې سړی ربنا 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 وایي یا 3 پیرې وایي او بیا ورپسې جایز دعا وغواړي، الله تعالی فوراً قبلي. ربنا اے رب زمونږه وجعلنا مسلمین لک، وګرځې مونږ لره تابعداري کوونکي ستا. مسلمین د اسلام نه دی او اسلام گردن نهادن خپله غاړه چاته کېښودلو، د چا منقاد کېدلو، تابعداري کولو چې ستا پړې او زما غاړه. پښتو کې مونږ دا وایو ان ستا مرضي دای مطابق به چلیږم، زما خپله مرضي او خپله منشا نشته. دې ته اسلام ویل کېږي. تابعدار اے الله مونږ د خپل ځان تابعدار وګرځې. د دې مطلب دا نه چې تر اوسه پورې تابعدار نو ګاړه پلار او زوی خو داسې تابعدار را روان وو چې دنیا کې د هغې نظیر نشته. داسې تابعداري به لا څوک وي څنګه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کړې ده. نو مراد بیا سره
یعنی اللہ من پدے صفت باندے ہمیشہ قائم و دائم و ساتھی سنگ چھ تروس تابداری انچہ مخ کی زندگی داشان تابداری کی نکسنگ چھ منگا اہدنا الصراط المستقیم وایو مانزہ کے بار باروں ندی مطلب دانے چھ منگ پا ہدایت باندی گنی نیو اوز گنی سوال کو مطلب دارے چھ اللہ پا ہدایت خویو پا دے ہدایت منگا کلک کے و مضبوط کے دارنگی دادوار حضرات چی مسلمین لکا تروس ہم تابدار راروانیو آئندہ کی منگا تابدار و گرزے منگا تکلقوال استقامت را نصیب کی ومن ذریتنا او دولاد زموننا دامین دپارا تبعیز دے زمون پا اولاد کے بعض اولادو امتن یو جماعت و گرزے مسلمتن لکا تابداری کا ان کستا لیچے دا سلسلہ روانی دا بند نشی مون پا خبر ٹک تا خیو کامیابیو واسن دا ان پا وفاس سر خبر ختم نشی لیچے دا سلسلہ زمون اولاد کے دا عبد العباد دا پار جاری و ساری وی دا لوی سعادت تے چی دا سلسلہ روانوی ومن ذریتنا ہوئی طول اولادیات نہ کو بعضی اولادیات کو حالانکہ پا دعا کی عموم پکار دی دعا کی خاص والی نے پکار نبی علیہ السلام فرمائی چی یو سڑی لدا سنری پکار چی لا یخص الدعاء نفسا یو سڑی صرف پل زان لدعا نکی چکل اجتماعی دعاوی یو دیکھ خلق ناس تی یو سڑی دعا غاڑی نا بخپل زان لپا نغاڑی او دا طول دا پارا غاڑی داولی چی اللہ دا ما دا سکی دا ما دا سکی اللہ مونگا دا سکی طول بیادی نبی علیہ السلام تشریف فرماؤ یو آرابی را گئے اگا منزو کو دا من نفس دعا کولا نفا دعا کی ہوئی وی اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا اے اللہ ما باندے رحمو کی و پا نبی علیہ السلام باندے رحمو کی او زمونگا دوارو نیلا بل ایچا وانم رحم مکے نبی علیہ السلام خاندل صحابم ناستو وی فمن لکت تحجرت واسعا تا دا اللہ تعالی فراخ وسیع رحمت تارا غن کو مختصر دیکھو رابن دیکھو انہی دا اللہ رحمت خودیر زیاد تے کدا تمامی دنیا انسانان و جناتو دا طول وند اللہ تعالی رحمو کی بیام نکمی گی ار یو تب اللہ تعالی پورا پورا ورکی دا سدا کنٹرول اڑو غنم کنری چکسان ڈیل گنے کم بشی نایتا کی شارٹیج و کمی نشت دے دا عربی خیال داو چکنے دا رحمتم دے و عام سیز پشانتے رہے چه مونگا دوار میں تقسیم شی نیم بدمان نیم بددش نبی علیہ السلام بشی اس کا نور خلق پاکی شاملوں بیاومات پاکی لگ رسیگی نبی علیہ السلام لقد تحجرت واسعا تاد اللہ تعالی وسیع رحمتو فراخ رحمتو اغتارا ون کو را بند کو مقصد دا خبر دارے چھے دعا کی عموم پکار دے دا اللہ رحمت کی عموم پکار دے چھے دعا کے اللہ پر تمام انسانیت رحم کی یا اللہ پر تمام مسلمانان باندے رحم کی ستا پا دیوینا باندے سکامی بن رازی کہتے اللہ صرف ما باندے اور صرف ما باندے تو دلت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام ومن ذریتنا بیاولی ہوئی فقادہ جدول اولالیات کرے ہوئی نے جواب دا دے چی مخ کے دو تنبیحات راغلیو یو دا چی لا ینال عہد الظالمین دا امامت چی ردا و ظالمانو تنہ نصیب کی گی نو اشارہ دی طرف توا چی ستا اولاد کے بس ظالمانو می
او بیا وروسته رایي ومن کفر فامتعه قلیلا من النار. ستا په اولاد کې چې چا کفر اختیار کو نه ته په دنیا کې فایده ورکوم لیکن آخرت کې به جهنم ته راولم. د دې نه دا معلوم چې ستا په اولاد کې به څه کافران وي، چې څه ظالمان شو څه کافران شو، نو د هغې لپاره خو ته تابعدارۍ سوال نشي کولی چې دا تابعدار کړي او مني نه سره الله تعالی نه. نو ظاهره خبره څه ترې ووتلو نو چې کوم پاتې شو نه باس کې راغی. نو ځکه ومن ذریتنا وایي خدای زموږ په اولاد کې چې کوم مسلمانان به وي، کوم ایمان والا به وي، نه مؤمنان او مسلمانان خپل تابعدار وګرځي. ومن ذریتنا او دا اولاد زمونږ نه، یعنی اجعل بعد ذریتنا زمونږ بعضې اولاد وګرځې امتن یو جماعتو. امتن یاد کو یو تن نه، پوری او مستقل جماعت پکار دی چې ډیری او مسلمتن لکا تابعداري کوونکي ستا. د آیت نه بله خبره معلومه شوه چې انسان له صرف د خپل ځان فکر نه پکارو، د خپل اولاد فکر هم پکار دی. دا اولاد یو سرمایه ده، دای د نیکوالي دای د صالحوالي دعاګانې پکار دي. انبیاء کرام علیهم السلام دعاګانې د اولاد لپاره کړي دي. نو د خپل اولاد د آخرت فکر هم پکار دی، صرف د دنیا فکر نه. ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی اللہ زمون د اولاد کم نیکان و صالحان په هر زمانه کې وګرځي. ځکه حدیث کې راځي چې اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، ابن آدم چې کله وفات شي د اعمالو دروازه بند شوه، لیکن الا من ثلاثنو، لیکن په دریو صورتونو کې دا سلسله نه بندېږي. یو نیک عمل صالح اولاد، که ستا اولاد نیک عمل او صالح دی تو وفات شوې، ستا خپل اعمال ختم شو بند شو، لیکن اب نیک اعمال کی دعاګانې به کړي، چاته به نیک خبره به کړي، نیغه لار به چاته ښیي، دای اجر ثواب الله پاک تعالی درکړي. دعاګانې به کړي، خپل مور او پلار به یادي چې ستا اولاد نیک عمل او صالح تا ته به اجر او ثواب را رسیږي. به امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر کې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام یو پیرا په لاره تېرېده، یو قبر و، هغه قبر والا ته عذاب کېدو او بیا څه زمانه بعد دوباره په هغه قبر تېرېدو، هغه په خوشحالو کې او په نعمتونو کې و. عیسی علیہ السلام د الله نه تپوس وکړو، سوال یې وکړو یا الله دا قبر والا مخکې زمانه کې په عذاب کې اوس په راحت کې دی، وجه څه ده؟ ارشاد فرمایي چې دی وفات کېدل دی ګناهګارو خطاکارو د ګناهونو د وجې نه په عذاب کې مبتلا و، لیکن چې څه ټیم مړ کېده هغه بیبي یې د امید نه وه. بیا وروسته ماشوم پیدا شو، هغه ماشوم لوی شو او بیبي یې هغه په مدرسه کې داخل کو، هغه د ما کلام شروع کو. نو چې څنګه بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، نو بسم الله الرحمن الرحیم ویلو سره ما ردن عذاب لرې کو. او وجه دا ده چې د ده زوی په د ځمکې د پاسه رحمان نوم اخلي او رحمان ذات د ځمکې د لاندې د هغه پلار له عذاب ورکړي. دا څنګه رحمان شي؟ د رحمان معنا کې رحمت دی چې ماشوم یې د ځمکې د پاسه د رحمت دعاګانې کوي او رحمت والا ذات د لاندې ځمکه کې د هغه پلار له عذاب ورکړي، دم نه کېدی شي. زما نوم اغوستو سره ما رده د پلار نه عذاب لرې کوم.
چې عمل نه اولاد نیک عمل او صالح وي سبو کتاب سي کنینو لړې نه بس لړې زکا ومن ذریتنا امه مسلمه لك. بیا د انسان د اولادم په دوه قسمه دی، یو هغه چې ستانه پیدا دی هغه نیک عمل او صالح پکار دی، یو هغه چې ستانه پیدا نه دی لیکن داسې یو جماعت دی تیار کړی شاګردانو چاته نیغه لاره ښودلې ده، څوک دې په نیغه لاره راوستی دی، څوک د الله د دین طالب ګرځولی دی، دا هم ستا په اولاد کې ردي به هم تا ته اجر و ثواب رارسېږي. ومن ذریتنا امة مسلمة لك. نبی علیہ السلام فرمائے کل تقی و نقی فهو آلی. هر یو پرهیزګار انسانو او هر یو د شرک نه پاک انسان د زما اولاد دی. یعنې مونږه تاسو ایمان والا څومره خلک چې دي دا مونږ هم د نبی علیہ السلام په اولاد کې یو هغه چې باقاعده د نبی علیہ السلام سلسله نسب دی، یعنی د فاطمه رضی الله عنها اولاد هم اولاد دی، لیکن هر مؤمن مسلمان چې د شرک او د کفر نه پاک دی نه هم د نبی علیہ السلام په اولاد کې دی. ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ امة یو جماعت مسلمة لك تابعداري کوونکې ستا وارنا مناسکنا او دعا کی وارنا اخی منتا ارا یوری اراتن من دکھانا دلتا مانا دے علمنا منتا اخی تعلیم را تراکی مناسکنا مناسک جمع دا منسک یا جمع دا منسک تا او معنی راضی دا حج احکاماتو نیلا دا حج احکامات منتوخی دا اللہ کور خجور شو ودلتا بخلق حج و عمرہ بکی نو یاللہ منتا لنبی دا حج و احکامات و منتا طریقہ وخی چی زمون دا طریقہ دا حلق و دا پار نمونشی پیغمبر کی او کارو کی نا دا حلق و دا پار عمل و نمونہ و گرزی. نبی علیہ السلام پخپر حج کردے دا حج یو طریقہ پا حدیثوں کی موجود دا گن حدیث دا سی موجود دی کہ صحابہ مونگا نبی علیہ السلام دا سی لیدلو مونگا نبی علیہ السلام دا سی لیدلو. نبی علیہ السلام خلقو تا اودس کڑے دے عملی اودس سے خودل رہے صرف پخلینے جگہ دا سی اسی کوئے منزی باقیدہ خلقو تا خودل دے. بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ خپل شاگردان ہوتا او دس داولنا تر اخیر پوری اخو اما تا گورے او دس پا آخر کیوی ہا کذا رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دک کرنگے پا دس مانی ما نبی علیہ السلام جدلو. دارنگ عثمان رضی اللہ عنہم خلق و تباقیدہ او دس ابو داود کی روایت تے او بیاو فرمائل دک شان نبی علیہ السلام او دس کڑے دے. نبی علیہ السلام موز کڑے دے خلق تے موز خودلے دے چی موز دا سکوے فرمائی صلو کما رأیتمونی اصلی موز بکوے دا سنگ چیزا موز کم اکشان بتاسو کوے. دار پیغمبر شانی کہ پیغمبر خلق تے صرف زبانی تعلیم نور کی عملی تعلیم باقی دور کی. نبی علیہ السلام حج کرے دے خلقو تے حج کو دلے دے ما تو گو رہے سنگ حج کو ما دا نبی علیہ السلام ارا خبرہ امت دا پار نمونرہ او قدر بمون سر علا غیراشی چکلمون نور مذاہب گورو. عیسیٰ علیہ السلام پخپل نکان رے کرے کتاب کی د نکاح ذکر شتا انجیل شریف کی خو پخپل نکاح لري کړی نو چونکه د پیغمبر دا طریقہ هر کو نه لیدلې د دې وجه نه په عیسایانو کې د نکاح سے ناشنا طریقې دي نو خبر شته او عملی خبر نشته د پیغمبر عمل وسره نشته
د دې وجې نه هغوی تر اوسه پورې په نکاح متفق نه شو. او د مسلمانانو نکاح د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب چې هر ځای کې وي اکه بنیادي خبرې پکې موجودي، ایجاب او قبول او گواهانو او مهر مقرره باقی موجود. نبی علیہ السلام داسې کړي دي. نو د پیغمبر علیہ السلام هره خبره او د خلکو دپاره عملي موجود ده. ابراهیم علیہ السلام ځکه وی الله موږ ته د حج احکامات وښیي چې موږ یې وکړو چې هغه شان بیا خلک وکړي. وارنا او ښیي موږ ته مناسکنا احکامات د حج زمونږه. چې څنګه دا دعا یې وکړه بیګا سبق کې مونږ ویلو چې الله تعالی جبرئیل علیہ السلام راولېږه او ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ته د حج طریقې مکمل وښودلې، واجبات او فرایض او مستحبات او آداب سره چې کوم عمل به څنګه کوي هغه شان ورته وښودو. دا لمونځ چې کله فرض شو په نبی علیہ السلام باندې او سان له تشریف وروړو راغی د معراج په شپه باندې، نو جبرئیل علیہ السلام راغی نمازپهین مانځله او نبی علیہ السلام ته د ماسپهین مونځ په اول وخت کې وکړو، بیا د مازدیګر په اول وخت کې راغی او نبی علیہ السلام ته د مازدیګر مونځ په اول وخت کې وکړو، بیا ماښام، بیا ماسخوتن، بیا سحر، په دویم ورځ بیا د هر وخت په آخر ټیم کې راغی، د ماسپهین په آخرني ټیم کې راغی مونځ ورته وکړو، دارنګې مازدیګر په آخر وخت کې، د ماسخوتن په آخر وخت کې او د سحر په آخر وخت کې. او بیا وفرمایل ترمذي شریف کې دا روایت دی چې دا دواړه وختونه او د دې منځ کې چې کوم وخت دی دا ستا د امت دپاره دی. د ماسپهین اول وخت او آخر وخت دواړه او د دې په منځ کې چې څومره ټایم دی دا ټول ستا د امت دپاره دی. که څوک یې په اول وخت کې کېږي، څوک یې په آخر کې، څوک یې منځ کې کېږي، هغه مونځ به کېږي، صحیح کېږي به. نو باقاعده د شریعت تعلیم عملی طور باندې خلکو ته ورکړی شوی دی. نبی علیہ السلام عملی طور درس کړي دي. نو ارینا مناسکنا او ښیي مونږ ته احکامات د حج زمونږه، وتب علینا او توجه کې په مونږ باندې، رجوع د رحمتو کې په مونږ باندې. دی ولي وایي حج څه معمولی عمل نه دی، حج څه آسان عمل نه دی. په زندګۍ کې یو پیره کېږي، ځای ناشنا دی، خبرې ناشنا دي. دارې خلکو 80 کاله او 50 کاله مونځ وکړو او 15 وخته کې مونځ کې بلا شي غلطۍ دي. تر اوسه لا مونځ ټیک نه شو چې مونږ یې سهار او ماښام د ماشوموالي نه کوو. او حج چې په زندګۍ کې یو پیره کېږي او ذهن ناشنا دی، طریقې ناشنا دي، کار ناشنا دی، زموږ سره ربط او مناسبت هم نشته او ذهن یو دی او مجمم په لکونو باندې دی کې به څونه غلطۍ کېږي، څونه ناشنا ناشنا غلطۍ او واجبات په خلکو نه پاتې کېږي به. د دې وجې نه چا نه قصدن او چا نه خطا نه. ابراهیم علیہ السلام هغه ټیم کې وتوب علینا د حج په احکاماتو پوره کولو کې به زموږ نه غلطي کېږي، کمې کوتاهي به زموږ نه کېږي. یا الله موږ ته معافي وکړي. نبی علیہ السلام چې حج کو ناشنا سفر و، په هغې کې د خلکو ناشنا ناشنا غلطۍ کېدې، خلکو لا شیطان نه وویشتې او حلق یې کړو او چا قرباني کړې وه او چا لا قرباني نه وه کړې او حلق یې کړو او تپوس وایي د نبی علیہ السلام نه کو چې ما داسې وکړو، ما داسې وکړو، ما داسې وکړو. نبی علیہ السلام لا حرج لا حرج زه خیر دی، یعنې دم خو به ورکې خو ګناه ځکه نشته چې لومړنی حکم دی او لومړني ځل باندې پرې عمل کېږي، هماغه غلطۍ د انسان نه به کېږي.
دم خو به ورکې به ځکه چې بې ترتیبي شوې ده لیکن د ګناه در باندې نشته دی نو دا حج معمولی عمل لري ټول نه مشکل عبادت دا حج دی وتب علینا او مهرباني وکړي په مونږ باندې توجه وکړي په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم انک بشکتو انت التواب تدیر توبه قبلونکي تواب دا د مبالغه ده ډیر رجوع بالرحمت کوونکي الرحیم مهرباني یا لمن مهرباني کی کلمونه سکامه کو تایوشي ام تماف کی دمر کافی دے اے رب زمونگا او گرزے مونگ لرا تابداری کا ان کی دخل ځان او دولا زمونگنا یو جماعت تابداری کا ان کستا او خیمون تا احکامات دا حج زمونگا او مہربانیوں کی فمونگا باندے بشکت دیر توبہ قبل ان کی مہربانی مونږه خپل ټولو کتونکو ته درخواست کو چې تاسو که تر اوسه پورې زموږ دا چینل سبسکرایب کړي نه نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره چې کوم د ګنټۍ هغه بټن ده هغه ووهئ چې زمونږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته در رسي او چې کومو ملګرو زمونږ چینل سبسکرایب کړی دی نو هغوی ته خواست دی چې زمونږ ستاسو د چینل د هر یو ویډیو ته لایک کوئ او په دې باندې کمنټس هم کوئ چې کوم کمنټس چې تاسو ته زموږ دا ویډیو خوښه ده که خوښه نه ده نو دغه کمنټس هم په دې ویډیو باندې تاسو کوئ چې موږ ته اندازه لګي د خپل ویډیو د مزید د بهتر کولو او مزید په هغې کې چې دی ستاسو د سهولیت دپاره مونږ په هغې کې چې دی تبدیلي او دا کوو